آیا تاسو غواړئ چې ستاسو ذهن ستاسو په کنټرول باندې ستاسو ذهن هغه فیصلې کوي چې کوم تاسو غواړئ؟ که چېرته تاسو داسې غواړئ نو زه به تاسو ته یو وړه غونده کې کهاني ووایم. په یو سلطنت کې یو بادشاه و. هغه بادشاه سره 4 اسونه ورسره وو چې هغه ډېر قیمتي اسونه وو، ډېر بهترین اسونه وو، خو دا جنګلي اسونه وو، دا چا په کنټرول کې نشو راوستلی. ډېر زیات کسان به رال، خو دې اسونو به هغه ګزارل، هغو ته به تکلیف رسوو، هغه کسانو به دې اسونو له ټریننګ نشو ورکولی، بلکې دا به په خپل کنټرول کې نشو راوستلی. بادشاه ډېر پریشانه شو. هغه په خپل سلطنت کې اعلان وکړو چې هر چا دا اسونه په خپل کنټرول کې راوستل نو زه به هغه ته انعام ورکم، ډېر غټ مقدار باندې به زه هغه ته انعام ورکم. زیاتره ټرینران رال، خو دا اسونه په خپل کنټرول کې رانه وستل، هر یو به ترې ورخطو نو دا به یې ګزارو او دا به یې زخمي کوو. په دغه دوران کې یو نوجوان رالی، هغه د بادشاه ته وویل چې زه به د اسونه په خپل کنټرول کې راولم، خو زما یو 2 شرط دي. یو شرط مې دا دی چې ماله به 1 کال ټیم راکړي، او دویم شرط مې دا دی چې ماله به یو میدان راکړي، تر هغه ګرد چاپېر دیوالونه چې زه پکې په خاموشۍ سره او په ښه طریقه باندې د اسونو له ټریننګ ورکړم. بادشاه د هغه خبره ومنله، او هغه ته وویل چې ته سبا راشه، تا ته به هر قسمه سهولیات میسر وي. سهار نوجوان رالی چې هغه وکتل نو یو کولاو ځای دی، ګرد چاپېر دیوالونه دي او په دې کې 4 اسونه دي. ډېر د اسونو ټریننګ شروع کړو. نمبر 1 کار دی دا وکړو چې اسونه ونه تړل، بلکې دا یې په دې میدان کې کولاو پرېښوستل. د اسونو منډه شروع کړلې. دغه رنګې منډه ورسره د هلک او د نوجوان هم شروع کړه. چې کله ماښام شو نو اسونه یې راوستل، هغو ته یې چاره ور واچوله. د هلک هم خپله روټۍ وخوړله او د اسونو خواته اوده شو. سهار بیا چې کله د سهار ټیم شو نو اسونو په میدان کې منډه شروع کړې. دغه رنګې منډې ورسره د هلک هم شروع کړې. چې کله ماښام شو نو اسونو له چاره ورکړه، ځان له هم روټۍ وخوړله او د اسونو سره اوده شو او دا یې وتړل. دغه رنګې دا روټین روانو. شپږ میاشتې بعد چې کله بادشاه رالی او ویې کتل نو دا هلک مخکې منډه وی او د اسونه پسې ورپسې منډه وی. دا بادشاه ډېر خوشحاله شو او واپس لاړی. بیا د وخت تېرېدو سره به د هلک د اسونو ټریننګ کوو. یو ځل یې ورته ګدۍ دغه کړه، په هغه باندې دې په لږ مزل وکړو. د اسونو دا محسوسه کړه چې دا زموږ ملګری دی، دا زموږ دوست دی، دا زموږ خیرخوا دی. نو هغه د هلک سره د نوجوان سره هغې عادت شولو او هغه روټین شروع کړو، هغه کار یې شروع کړو چې کم د هلک غوښتل، کم د نوجوان غوښتل. چې کله کال مکمل شو، د باچا سلامت ته جواب ولېږو ته راشه او ستا ته کم مقصد دپاره د زه رالیږلی ومه هغه مکمل شوی دی. دې اسونو ما دومره ټریننګ کلی دی چې دا د انسان سره عادت شولو. که په دې باندې ته هر څومره بار وړئ یا یې جنګ راوړئ یا ورته یو کس ورخیږي نو دا اسونه به دا نه ګزاري، بلکې دا به په دې باندې خپله سواري شي کولی. بادشاه ډېر خوشحاله شو، ترې اسونه یې ولیدل. هغه هلک له خپل انعام هم ورکړو او دې له دا نوکري ورکړه چې ته به غوڼ عمر د دې اسونو خیال ساتي. د دې کهانۍ نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې په انسان کې 4 شیونه دي چې کله دې په دې باندې کنټرول راوستو نو دې په خپل ټول وجود باندې او په دماغ باندې کنټرول لري. د دې نه به هیڅکله غلطي نه کېږي. د ټول نه اول د دې پریشاني ده. ګوره چې کله موږ پریشان یو، پریشاني نه ختمیږي. د پریشانۍ ته به خپل ځان نه پریشانه کړي، ته به د یو دنیا غرض لپاره خپل ځان ته تکلیف نه ورکړي، بلکې دا پریشاني زموږ مقدر کړي یا دا پریشاني زموږ سره عرضي غونډه کې راغلي، دا پریشاني زموږ سره پیدایشي نه وي چې غوڼ عمر به موږ پریشان وو. دویمه خبرداره چې ته په خپله غوسه باندې کنټرول کړي. ګوره چې څومره هم خیر او قابله خلک وي نو هغې به په خپله غوسه باندې کنټرول کوي. چې کله ستا په خپله غوسه باندې کنټرول نو ستا نه به غلطۍ نه کېږي. کله ستا په خپله کله تا غوسه کوله نو بل ته به هم نقصان ورسې، کو بل ته نقصان ونه رسې نو خپل ځان ته خو به خامخا نقصان ورسې. د غوسې دا غیبت دی چې ته به کو بل ته نقصان ونه رسې نو خپل ځان ته به نقصان ورسې. کو په غوسه کې ته هره فیصله وکړه نو هغه ستا په خیر نه تمامیږي، بلکې هغه ستا په تکلیف او په مصیبت باندې تمامیږي. کو په غوسه کې تا یو کار وکړو او ته بیا خپل لیول ته رالی، خپل هوش ته رالی، نو بیا په هغه باندې پریشانې غوڼ عمر معافی نه غواړي، بیا به ستا هغه کار نه کېږي. دریم اصل کوم دی دا ستا لالچ دی. کو لالچ ته په علم کې نو دا ښه خبره ده، په علم کې لالچ پکار دی.
کو لالچ ته په دې بنیاد باندې کې چې ځان له پاک او حلال مال وګټم نو ښه خبره ده ته لالچ شي کولی خو کو لالچ ستا په دې بنیاد باندې چې زه به د بل مال څنګه وخورم زه به د بل مال څنګه ختم کم زه به د انسان ته څنګه تکلیف ورسوم نو دا ګورې هغه دریم اس دی دا به هم ته په خپل کنټرول کې راولي ته کو لالچ کې نو صرف علم باندې به کې کو ته په دنیایي غرض باندې لالچ کې نو دا تا ته نقصان در رسي ستا ذهن ته نقصان در رسي ستا شخصیت ته نقصان در رسي ستا حوصله ته نقصان در رسي ستا خاندان ته نقصان در رسي خو تا ته څه پیدا نه کیږي او څلورم ستا غرور دی کو کله تا په خپل غرور باندې کنټرول راوستو ګوره یو خود اعتمادي ده په خپل ځان باندې اعتماد کول هغه بیل شي دی یو په یو کار باندې غرور کول چې صرف او صرف پیسې شم کولې دا غرور دی دا غرور تا ته نقصان در رسي دا ستاره تباہی سبب جوړیږي دا ستا په شخصیت کې یو غټ خلل جوړیږي دا ستا په علم کې یو غټ خلل جوړیږي دا ستا په معاشره کې یو غټ خلل جوړیږي نو ته هر کار ته کې نو دا په خود اعتمادي باندې کې په خپل ځان باندې به حوصله لري خو په کار باندې به غرور نه کوي داسې پوزیشن باندې ښکاره کوي دنیا ته چې صرف واحد زه یو یم دا کار بل څوک نشي کولی بلکې نه ته په خپل ځان باندې اعتماد ساتي ته په خپل غوسه باندې کنټرول ساتي ته به ځان نه پریشانه کړي ته به د دنیا د غرض لپاره لالچ نه کړي چې کله په دې څلور شنکو باندې تا کنټرول وغوستو نو دې مطلب دا شو چې ته یو پرفیکټ انسان یې ستا په خپل ذهن باندې کنټرول لري ستا په خپل سوچ باندې کنټرول لري ستا په خبره کې وزن دی ستا په خبره کې حکمت پکې دی ستا په کار کې حکمت پکې دی کو چرته تا په دې باندې کنټرول رانه وستو نو ته پاګلې ته لالچي ته خود غرض ته بې اعتماد او تر معاشري یو کمزور انساني